اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. آیت نمبر 61. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اکل چراش تاسو دا منافقین دا اہل کتابو، منافقان دا اہل کتابو. قَالُوا آمَنَّا دوی وی منگ ایمان راوڑ دے وقد دخلوا بالکفرین. اللہ دا داورت کئی چه دا داورت دوی ایکسپٹیبل ندا، دوی دروغ ہوئی، دوی منافقت کئی. وقد دخلوا بالکفر حالانکہ دی ننوتیو دی مجلستا کفر سرا چکل را ننوتل نو کافران وهم قد خرجوا بی او دوی تاکی سرا وطلیو کفر سرا نو چی مجلس تراتل نو کافرانو چی مجلس نوتل نو کافرانو نو دامیس کے چکم دعوی کرے را باطل دا چی مجلس تراتل نو کافرانو چی مجلس نوتل نو پا دیمیس کی یو داول را چی مونگا ایمان را وڑے نو دا دعوی سرا دا باطل ہے. واللہ عالم واللہ تعالی خپویت بما کانو یکتمون پا خبر چی دوی ہمیشہ پٹ ساتے چی اگر دوی منافقت تے چی پا جب یو خبر او پزلکی بلا خبر. وترا کثیرا منهم اوینبت دیر دا دوینا یسارعون فی الاسم. یسارعون دا دی مانا دا دونوال مندوال رننگ فار رننگ ٹوارد غاخت کول. خو کله چې دا لفظ یسارعون باب مفاعله استعمال شنو بیا کمپټیشن دی پریس کی کمپټیشن مراد پس کې پس غاخت کې کمپټیشن. خدا کمپټیشن سره پاره کوي دا اکشن لپاره نه کوي. کله شرشا صحیح اوس دا اکشن لپاره کله کمپټیشن کې خبره ده چې یو جائز کار ده نه دا د ګناه په حواله باندې یو بل سره کمپټیشن کوي. یسارعون چه دی دا کمپیٹیشن او دا مقابل ازغاق دا کئی فی اسم دا گناہ میدان کی والغدوان اد ظلم میدان کی واکل مسرختا خوڑن دو دوئے کی اسرختا حرام لا ندی یو بل سر کمپیٹیشن دے پدریو شئینو کی پا گناہ کی یو بل سر کمپیٹیشن کئی پا ظلم کی یو بل سر کمپیٹیشن کئی دا حرام و پا خوراک کی یو بل سر کمپیٹیشن کئی چه حرام ما دیر پیدا کر کتا دیر پیدا کر. لبیس ما کانو یعملون دیرنا کار دے آغا عمل چی دوئے کوی تسلسل سرا. لولا ینہاہم الربانیون ولن منکی دوئلا الربانیون آغا خلق چیزان تا خدای خلق ہوئی. ربانی مانا چیزان تا سوئی خدای خلق ہوئی. نو خدای ہوئی که خدای خلق ہوئی دا خدای خلق دا ناروانا منکی ولنا دا خدای بندہ کو شناخت دے دا خو پیشنگلی دادا چی کم سڑے ناروا کئی نو اغی منکی. نو دا کم خلق چی دی علی کتابو کی ځان تا خدای خلق ہوئی ربانی خلق ہوئی دا ربانی خلق دی منکی ولی دا دی ناروانا. لولا ینہاہم الربانیون ولن منکی دویلا الربانیون خدای خلق والاحبار احبار جمع دا حبر دا او حبر دا یهود مولاتا ہوئی کہتا ہوئی دا یهود مولاتا ربائیس والاخبار ادوی ربائز ولدین ملکی عن قول ملسما د خبر دوینا د وینار دوینا گناہ دا دیکھی دا گناہ خبر کئی نو خدای خلق منکی ولینا. واکل مسرختا اد خوراک دوینا حرام لانو چی دی حرام خورینو دا خدای خلق منکی ولینا. لبیس ما کانو یسنغون دیر ناکار دے آغا عمل چی دوئے کئی. وقالت الیہودو یہودیانو ید اللہ الہ دا اللہ تعالی مغلولا دا سٹ سر تڑلی شوی دی لاف دا اللہ تعالی دا سٹ سر تڑلی شوی دی دا چی دی بانی تکلیف راگے نو دیوی خدای دا خیر دا ورکو نخپل لا سٹ سر ہوتا مونگ لخیر نرا گئی دا سی شیطانانو. وقالت الیہود ید اللہ لا سند اللہ تعالی مغلولتن دا تڑشوی دی لا سٹ سرا غلت ایدی دا جواب دی اللہ طرفنا غلت ایدیم دا سندا بلکہ دی یہودیانو لا سند تڑشوی دی سٹ سرا دا خیر نہ بندی دوی دا خیر سکار نہ کئی.
ولعنوا بما قالوا او لعنت ویل شوی دوی باندې بما قالوا په سبب دا خبره چې دوی کوي الله تعالی ته دا غلط نسبت چې کوي د دې وجنه الله تعالی دوی لعناتيان کړی دي ولعنوا بما قالوا بل يدعوا بلکې دوان لاسونه د الله تعالی مبسوطتان دا خوارو واردی فراخ دی په دې لاسوم ورکړه کوي 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 ينفقوا اللہ تعالی خرکی خزانے خپل کے فیشاو کہ سنگ اللہ غواړي ولا یزیدن لکثیرا منهم یقینا ذات کی اللہ تعالی ډیر د دویلا ما انزل الیک ازیات کی ډیر د دویلا منهم د دویلا ما انزل الیک اشیتنا در شویل دویتا من ربک د جانب دربستانا نو اس دغه کتاب چې دوی ته نازل شوی دی هغه په دوی کې ایمان کې انکریز کول نه کوي بلکہ دوی طغیان او سرکشی او کفر دیاتای طغیانا د حیثیت د سرکشینا و کفرا د حیثیت د کفرنا والقینا بینهم الغداوتا اچولی د مونږه مزه کې الغداوتا دشمنی والبغضاء او بغض الى یوم القیامت تر ورځې د قیامت کلما اوقدوا نارا کله چې دوی بلکړه د اور د فتنې لپاره چې بلکړه د اور د فتنې لپاره اطفأ الله نملکړه د الله تعالی غور ويسعون فی الارض فسادا ادای کوشش کوي پزما کې د فساد پیدا کولو والله لا يحب المفسدين الله تعالی نه خو فساد پیدا کوونکی ولو ان آل کتاب او کچر آل کتاب آمنو ایمان راوړي واتقوا تقوا اختیار کړي وی لکفرنا عنهم نمون برشغلی د دوی نه سیئات واړ ګناونه دوی ولادخلناهم امون به داخل کړي دوی جنات النعیم باغونو د نعمتونو ته ولو انه اکثر دوی اقام التوراۃ امپلیمنٹ کړي وی اقامت تورات می امپلیمنٹیشن کچری دای امپلیمنٹ کړي وی تورات ول انجیل او انجیل وما آغا احکام انزل الیهم چې نازل شوی دوی ته من ربهم د جانب درب د دوینا لا کلو من فوقهم دای بخورا کړو د پاسه دنیا نه خدای په باران په نازلو لا کلو من فوقهم د بل دنیا نه بدای خوراک کړو یعنی الله تعالی په بر وخت باران په نازلو ومن تحت رجلهم ادلان د خود دوینا الله تعالی با د زمکینه ول فصلونه را زرغونول منهم امه مقتصده بازر دوینا یو ډلدا یو گروپ دی مقتصده هغه معتدل خلق دی هغه سری معتدل بیلنس خلق دی وکثیر منهم خدیر د دوینا سا ما يعملون ډیر ناکاره دی هغه عمل چې دوی کوي یا ایها الرسول پیغمبر بلغ ورسوا بلغ معنا ورسول تبلیغ معنا رسول تبلیغ معنا رسول د خبر رسول خبره کنوي کول بلغ ورسوا ما آغا احکام انزل الیکا چنازل شویری تاتا من ربکا د جانب در افستانا نو اس دی بلغ کی پا مانا کی دودری نکتے پرتی دی یو مانا دا چه ورسوا کامل ورسوا کامل طریقے سرا نمبر دویم ورسوا واضح طریقے سرا او نمبر دریم ورسوا ریپیٹیشن سرا بیا بیا دا خبر کوا سکوا بیا بیا کوا ځکه که یو دل په څوک دی پوښي په دویم دل پوښي په دویم نه پوښي چې حجت په قائم شي چې او جی خبره خو هغه یو ځل کړي خو موږ پوه نه شو الله تعالی بیا بیا وایا چې چا دا حضور پات نشي فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ كَچَرِتَا دا کار نو که فما بلغت رسالتا نو بیاتا ند رسول رسالت دا اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی یعصمک من الناس محفوظ کئیتا من الناس دا خلقنا نو یو خدا چې سمر احکام تا ترازی نو دا او رسوا پا دے کی پک اینڈ چوز مکوا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یقینا 100% پرفیکٹ انداز سره دا الله تعالی حکمنا امت تو رسول او په حجۃ الوداع کې چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یو بریف پیش کړ یو بریف او خلاصه ولا پیش کړ او به فرمایل چې یا ایها الناس او خلقو اتدرون ایو شهر هذا تاسو ته پته راځي دا کومه میاشت چې مونږ پکې حج دراغلیو دا کوم ورځ چې عرفات کې ولاړ یو دا کوم خار چې مونږ پکې د عبادت کوو
نو صحابه ټول جواب ورک اشهر الحرام ډیر حرمت او عزت والا میاشتا، والبلد الحرام ډیر حرمت او عزت والا شهر دی، والیوم الحرام ډیر حرمت او عزت والا ورځ ده. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمائے فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. دیاوی اللہ تعالی پتاسو حرام کړی دي ستاسو وینا، څه شي ستاسو وینا، نمبر 2 ستاسو مال او پراپرټي، نمبر 3 ستاسو عزتونه حرام کړی دي تاسو باندې، ستاسو وینا یعنی ځوان وینا بل چانه تو نه به زخمی کې بلا وجه او نه به مړی، و اموالکم ستاسو مالونه نه بچا سره دوکه کې، نه به فراډ کې، نه به دروغ وای، نه به تفت کې، نه به سټیلینګ کې، صحیح. و اعراضکم د چا عزت پسې به بدی خبرې نه کوي، یعنی چا په عزت باندې نه بچا باندې تهمت لګي، فالس چارجز، نه به اسی چا پوری مسخري کې، تاسو مسخري وای ځکه دا عزت مخدوش کول دي. چا باندې متنز نه کې آیرنی چوي ورته، چا باندې متنز نه کې آیرنی وای ورته، صحیح. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا الله تعالی تاسو باندې داسې حرام کړی دی او دا داسې محترم سیدونه دي لکه دا خار چې محترم دی، دا ورځ محترم ده او دا میاش محترم ده، دا درې وړ شیونه داسې محترم دي. څه شي تاسو وینا، تاسو مال او تاسو عزت دی یو بل لپاره داسې محترم دی لکه دا خار چې محترم دی، دا ورځ محترمه ده او دا میاش محترمه ده. خبره یاد شو؟ دویمه خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه چې لا تصیروا من بعد کفارا، زمانہ بعد کافران مو جوړے گئے، یضرب بعضکم رقاب بعض. اس مسلمان کو کفر دیتا ہوئی چې ایمان پریږدي واپس کفر تلار شي، نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یضرب بعضکم رقاب بعض چې دیو بل سټونه وهي مسلمان مړی دا په ایمان کې دنه کفر دی. دا په ایمان میدان کې دنه کفر دار دی چې مسلمان قتلای، مسلمان قتلای. درېمه خبره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړه وی زمانه جاهلیت کې چې څومره قتلونه شوي دي او هغه خلک مسلمانان شوي دي، هغه خلق مسلمانان شوي دي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې هغه قتلونه ټول معاف دي، هغه د بدله تقاضا به نه کوي، هغه د بدله تقاضا به نه کوي. او وی فرمایل چې په دې کې د ټولو نه اولین قتل چې زی معاف کوم هغه زما د خپل کاکا د زوی قتل دی، هغه ما د خپل کاکا د زوی ربیعه ابن الحارث د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی وو، هغه ظلمن قتل شو. پیغمبر علیہ السلام به بس ما معاف ما سوک معاف. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د نن نه بعد زما په دین کې د سود او د ربا گنجائش نشته، انټرست او یوزری، د انټرست او د یوزری گنجائش نشته. او وی فرمایل چې لومبنه سود چې زینن ډراپ کوم هغه زما د تر د عباس ابن عبد المطلب ربا ده، ډېر کروڑپتی انسان سوچو په کروڑونو دینارونه وغه سره او بلا خلک مفروض په سود باندې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وی ورته څومره سود چې چا باندې لازم دی هغه ما ډراپ کړ، دلته صرف خپل کیپټل ورکړي، صرف خپل کیپټل ورکړي. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پاسه هغه فرمایل چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سود معاف کړ، نو کیپټل کې چا سره نو ماته راکی که چا سره نه او تاریخي دیو شوی دی چې څو خور سره وشي بیا دې مال راکی، څو خور سره وشي نو بیا دې مال راکی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا مزید فرمایل وی پکور کې دن نساءکم د خپل بیبیانو باب کې د الله تعالی نه ویریږي، د خپل شذو باب کې د الله تعالی نه ویریږي. استحللتم فروجهن بامر الله، تاسو دا غي په بدن باندې نفع خلی دا د خدای اجازه ته کې نه سره شی حرام او اصل عمل سو حرام، الله اجازه درکې د طریقې سره نو دغه نفع غسل په جایز شي. لہذا دا غي د حقوق په حواله باندې هم د خدای حکم ته غاړه کېږي. او وی فرمایل چې ارقاکم ستاسو کنټرول کې کم خلک چي دي ستاسو، یعنی چې ته باوسه ته باوسه ته مالک ته ارته چې خو ستا کنټرول کې دي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل
البسوهم مما تلبسون واطعموهم مما تاكلون دا غي د پاره د داسې خوراک تنظیم کوي لکه ځان لچکه او د داسې جامې تنظیم کوا لکه ځان لچکه نو دا یو جنرال پرنسپل دی یو جنرال چې ستا کمپنی ده تاسو څه کمپنی دا استا شریکه دا د حکومت طرف د قانون نشته چې مینیمم ویجز سدي مینیمم ویجز سدي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس مونږ ته جنرال پرنسپل لا کړ چې دا تک مډوډای خوري او تک هم درته چې څنګه کور کې اوسېږي چې کور د استوګ نه قابلیت پیغمبر علیه السلام فرمایي کم از کم دا غي مینیمم ویجز دوره مقرر کا چې دا بشرینه پکې ورته ملاويږي خبره دین کړه نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې دا تفصیلی خطبه ویلا نو دې تفصیلی خطبه نه بعد صحابه ته وی الا هل بلغت اوس وی لګ ما ته خبر را کوي چې ما د خدای حکم صحیح در رسو الا هل بلغت ما د خدای حکم صحیح در رسو الا هل بلغت درې واره تاسو پر چې ما د خدای حکمونه خدای درویش کاره کې صحیح در رسو ټول صحابه ویجی او د ژوند په اس میدان کې ست تاریخي پاتې نه ده د ژوند په اس میدان کې تاریخي پاتې نه تعالی ژوند هر میدان داسې روشن قالوا بلا هغه ویجی او پیغمبر اسلام داسې اسمان ته کوتل اللهم فشهد اللهم فشهد اللهم فشهد وی او الله ته گواشه او الله ته گواشه او الله ته گواشه چې ما دوی ته ورس او پیغمبر ته خبر راغی چې اليوم اكملت لكم دينكم واتممت علیکم نعمتی نن رز ما تاسو له دین تاسو کامل کو تاسو باندې میں نعمت پل مکمل کو ورزیت لکم الاسلام دینا او اسلام میں تاسو له بطور نظام خوش کو اسلام میں تاسو له بطور د نظام خوش کو چې دا صرف عبادت نه ستاره لپاره سیستم دی تاسو شه دی یعنی ستا تجارت ستا معیشت ستا معاشرت ستا سیاست ستا حکومت ستا ټول دنیا ژوند دا په سبا کې د اسلام په اصول دا آخری ہے یا ایوہ الرسول پیغمبر بلغ رسوا ما انزل الیکا آغا چی نازل شویتا تامر ربکا دا جانب در افستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اکتا دا کارنوکو فما بلغت رسالتا نتاند رسول رسالت دا اللہ تعالی میسج دا اللہ تعالی واللہ یاسمکم اس بازی خبری دا سی دی چې ستا اراده دانه ده چې څوک ورسره چیلنج کوي خو اتوماتیکلی یو سړی ورسره چیلنج شي تاسو ته لطیفه ویلې چې یو ځل ما بیان کول ته وطن کې نو په داسود او پر بابا باندې ذکر وکړ صحیح نو دا غینه بعد د بیان نه بعد یو بوډا راغی ما ته مولوی سه ما ویډیو خاصه بیان ان شاء الله له خوشاله کړه ما جزاک الله بابا خو ما ته دا وایا چې دا زر ته چا خولم تا چې به خبره سود کول ما ترې کتل نو زما دا یقین دی چې تا ته چا ویلي دي چې دا بابا سود کوي ما بابا ما ته چا نه ویلي ته ځان له خپله ګلټي فیل کې ته خپله ګلټي فیل وینا ما یې که چا ته ویلي نو تا خو مسله صحیح وکړه خو هغه سړي سره به زه ګورم صحیح شو نو ما ورته بابا بس عزم وکړه چې آینده لپاره بس زما توبه ده آینده لپاره به دا کار نه کوم صحیح شو اوس بعض اوقات یو سړي هغه سټبن شي چې دا ملا صاحب دا ما ته خبره کوي چا ته کوي دا ما ته خبره کوي نو یقینا خطر هم مولا صاحب ته چې دا سړی کله ریاکشن شکار شو نو ډزبره باندې سبو کې راځي دا ما ایڈریس کې انا چې مولا صاحب ها مسله ذکر کوي څه کوي خو چې کم سړی هغه کانشیس باندې بوج وي صحیح نه ګلټي فیل کوي اسه کوي ګلټي فیل کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د عرب معاشره کې د بوتانو پر ضد لګیاو د دې ټولو خرافاتو پر ضد لګیاو ناغي خو هر وخت د پیغمبر منتقص کوي زمون په اړه خبره باندې با فرچر خلاف خبره دین کړه نو سه تحفظ وی چې دا ټول دنیا مخالف ده دوی برا تکلیف ورسین الله تعالی ورته چیرېګا ما والله یاسمک من الناس الله تعالی بتا محفوظ کوي د خلقنا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته راغی مکه معظمه کې دا کیفیت نو مکه معظمه کې خو مشرکین مکه مدا کول چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام به کله کله ټارچر کو همیشه به دا مرګري ټارچر کول څو بیٹا چکو داغه ما خو چې کله پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره ته راغی او ریاست اسلامی قائم کو نو دا غي د ځان د لپاره خطر غنله بیا د پیغمبر علیہ السلام د اساسینیټ کولو لپاره منسوبې جوړولې پلاټینګ کو سره لپاره چې پیغمبر علیہ السلام قتل کی لہذا مختلف اوقات باندې مختلف کسان ریډ هینډډ اونې ول شو او پیغمبر علیہ السلام ترا اوسته شو حضور علیہ السلام معاف کړ هغه اډمیټ وکړه چې موږ سره پر راغلو ستاده مړولو لپاره خو پیغمبر علیہ السلام معاف کړ خو دا خطر وا لہذا د شپې با
صحابه کرامو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور باندې پاره ورکولا. تاسو پاره وای پیرا نو پیرا به ورکولا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کور نه چا پیرا. ازواج مطهرات د شپې او پیغمبر علیه السلام چرته د کور نه وته. حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها افتقدت النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیله. یو شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بستر باندې نموند نو ورپسې راووتم ځکه د خطرې وخت. اول مې کور کې ولټو چې کور کې نو بار راوتم په مسجد کې مې ولټو نو چې مسجد کې نو د مسجد د بار وتم بقی طرف ته. کوم طرف ته؟ جنت البقیع طرف ته. نو اتلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بقیع کې ناستو او دعا یې کوله. پیغمبر علیه السلام بقیع کې ناستو او دعا. نو زه مطمئنه شوم چې نه بس هی از اوکے. زه مطمئنه شوم چې ټیک ټاک خبر دین کې راځه. دیوا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د مدینه منوره ته چلار شي نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام قبر مبارک دی. حضور اسلام د قبر مبارک سره د جمعه طرف ته کم فنس لګیدل دي. نو د فنس سره مختلف پلرز دي. د ریاض الجنت کې وي وتا نو پر ریاض الجنت کې مختلف پلرز دي. نو یو پلر په هغه کې دی هغه ته وي اسطوانه علی یا اسطوانه الحرس. پلر اف علی څه شي؟ پلر اف علی یا د پیری پلر څه شي؟ د پیردارای پلر. نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مسجد کې بناستو بیان وکړو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کې بناستو درس وکړو یا بچا سره خبرې کولی یا ډیلیګیشن سره ملاوي دو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به هغه پلر سره ناستو یا هغه پلر سره ولاړو. تور وی راځته او هغه پلر سره به ولاړو او هر نوې راتل کې سړی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ به هغه باندې نظر ساتو. نو که ناشتا سړی براغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته کتل چې دې سړی اراده سړي انټنشن سره. نو که انټنشن به صحیح معلوم شو حضرت علی خپل ځای باندې ولاړو. که به حضرت علی ته شوبه پیدا شو چې دا سړی خو اجنبي دی دا سړی سره بیگانه دی او حرکات هم سخونه نخکاری. نو چې هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نږدې شو کې بناستو نو حضرت علی رضی الله تعالی برابر ورپسې بشاته ودرېد. سړی شاته ودرېد چې چېرته حرکت ونکړي. نو دا اولی ځکه چې کفار مکه هغه لګیاو د پیغمبر د اساسینیټ کولو د پاره پروګرام جوړو. صحیح. نو الله تعالی رسول پاک ته والله یعصمک من الناس. الله تعالی بر د انسانانو نه بچ ساتي محفوظ بر ساتي. نو چې دا آیت نازل شو پیغمبر اسلام حضرت علی ته پیره ختمه. حضرت علی ته وې پیرداری ختمه. صحابه ته وې د شپې زما د کونه چا پیره مکوي ځکه چې اوس پروټیکشن نه غي. الله تعالی والله یعصمک من الناس. ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین. تاکہ سنا اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم کافرانو تا. قل تو یا الکتاب وال کتاب لستم علی شیء. تاسو نه په هیڅ شی باندې تاسو په هیڅ شی نه یعنی معنا دا چې قابل اعتبار دین د سر نشته. قابل اعتماد دین در سره نشته. الوی حتی تقیم التورات مگر علا چه تاسو امپلیمنٹ کئی تورات والانجیل او انجیل. نوز دے پوگورا کہ یہودیان تورات امپلیمنٹ کی پسئی طریقہ نو دا تورات امپلیمنٹیشن تقاضا دارا کہ محمد رسول اللہ بانی و ایمان داری صلی اللہ علیہ وسلم. او کہ عیسیان انجیل امپلیمنٹ کی پسئی طریقہ نو دا انجیل دا امپلیمنٹیشن تقاضا دارا کہ سبت ہے وہ محمد رسول اللہ بانی و ایمان داری. حتی تقیم التورات مگر علچ قائم کی تورات والانجیل انجیل وما انزل الیکم من ربکم او آغا نازل شویتا سر جانب درستاتنا ولیزیدن کثیرا منو یقینا زیادی کی دیر ددویلا ما آجتا نازل شویتا تا من ربکا دا جانب درستانا اغدین کیس کی طغیانا د حیثیت د سرکشینا او د کفرنا یعنی تا ته چې څومره نوی وحی راځي دومره دوی په طغیان او په کفر کې اضافه کیږي. فلا تاسا پس تم فکر من کے گا للقوم الکافرین پقوم کافرانو باندې ان الذین تاکہ سرا کسان آمنو چی ایمان راوڑ دے والذین آکسان ہادو چی یہودیانو پخپل زمانہ کی نو د خپل زمانی یہودیان د موسی علیہ السلام زمانہ کې د مسلمانانو والسابعون او سابعین. نو ماتا توید سابعین دو گروپ دی. یو آغا چی ستارہ پرستی او دویم آغا چی آتش پرستی. یو آغا دی چی غصر عبادت کئی چا دستورو او دویم آغا دی چی عبادت کئی دسو دا فلیمز دا اور ناغیتا مجوس ہوئی سوئی ورطا مجوس. نو بنیادی طور دا خلق توحیدیان دا موحدین خلقو ارغی پیغمبرو زرادشت ارغی پیغمبرو زرادشت
او دای سره آسمانی دینو خدای خپل دین دا سے ګډوډ کړ لکه يهوديانو سے ګډوډ کړي دي او عیسایانو ګډوډ کړي دي. نو د عیسایانو هغه هم شرک شو، د يهوديانو هغه هم شرک شو، ارده هغه هم شرک شو. والنصارى او نصارى نو صلی الله تعالی و چې کوم يهوديان کم صابئین او کم نصارا میں مراد دی. من آمن باللہ چا ایمان ساتا اللہ تعالی بانے والیوم الاخر اپر وزد آخر بانے وعمل صالحا اغمل کڑے صالح فلا خوف علیہم نشتا یردوی بانے ولام یحزنون انبدوی فکر ملکے گی. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل تاکہ سر منگا غستنا وعدا دا بنی اسرائیل نا وارسلنا الیم علی گئیو مدویتا رسولن پیغمبران پیدر پہ، رسولن پیغمبران پیدر پہ. کلما جاؤ رسول کلچ عمراغ دیتا پیغمبر بما پا آغا احکامو لا تحوى انفسو چنقو نفسنو دوی فریقا کذبو ندیوی ڈلے پیغمبرانو دوی تکذیبو کو فریقا یقتلون او بل ڈلے قتلولا وحسبو اردوی دا خیالو اللہ تکون فتنتن چن پیدا کار جرم د چې پیغمبران د چای تکذیب کو چې تاسو دروغ وایي او څوک شهیدان کړل دا خیال دا خبره دوره لوی جرم نه دی. وحسبوا دوی دا خیال الله تکون فتنه چن پیدا شي فتنه جرم فهمون دوی لاند شو سمو اکان شو ثم تاب الله علیهم بیا توبه وکړه الله تعالی دوی باندې ثم همو خو بیا دوی لاند شو سمو اکان شو کثیر منهم دیر دوی نه والله بصیر بما یعملون الله تعالی واج کوونکې پاغه عمل چې دوی کوي. لقد کفر الذین تاکی سر کافران شوی دیا کسان قالو چی ابوی دا ویل دی ان اللہ هو المسیح ابن مریم چی اللہ تعالی دا مسیح زوی دا مریم دے دا مریم زوی حضرت عیسیٰ چی دے دا خدای دے بل خدای نیشتا دنیا کے بلکہ خدای دا عیسیٰ شکل کی دنیا تراغلے دے. نو اللہ تعالی وی دا خلق کافران شوی دی ذکر غی انسان تا خدای ہوئے. حالانکہ اللہ تعالی فرمائی دا مدعی چست او گواہ مدعی سست او گواہ سست مدعی سست او گواہ. plaintiff is passive and witness is very active. صحیح چاچہ دعویٰ نہ رہتا اگر دورا تکڑا نہ دے تو سوک داغے گواہ دے اگر شاید چلے گا دیر تیز دے. نا اللہ تعالیٰ وی چی عیسیٰ ابن مریم کو کلم تا دعویٰ نہ کرے خدای یا دا خدای زویم اگر چی کلم خبر کرے اللہ بندے. وقال المسیح حالانکہ مسیح ویلی دیا بنی اسرائیل او بنی اسرائیل عبد اللہ بندگی کوئی دا اللہ تعالی ربی چھ رب زما دے وربکم رب ساسو دے انہو خبر دادا من یشرک باللہ چھ چاشرکو کا اللہ تعالی سرا فقد حرم اللہ علی الجنت نتاکی سرا حرام کرے دے اللہ تعالی غبان جنت وماواؤ النار ازائی داغور دے وما الظالمین من انصار و نشتر ظالمان پار مددگاران. لقد کفر الذین تاکیق سر اس اللہ تعالیٰ وی چپ نصاراؤ کے ہم بلا گروپو ندی نصاراؤ کے بلا دیر گروپو ندی. یو گروپ آگا دے چھ غی بل خدای قائل ندی غی وی خدای او ند عیسیٰ شکل کی خدای تراغے عیسیٰ شکل کی دنیا تراغے. دویم گروپ دے غی وی خدای کمبینیشن دے دریو شکلو خدای کمبینیشن ترکیب دے ٹرنیٹی والا سو ٹرنیٹی والا منگو عربی کی تسلیس وایو سوئی تسلیس نا اغوی چی خدای عبارت تا دریو شئینا دا ترکیب نا او بیا پا دی دریو شئینا کی ہم دا اوی اختلاف دا بیا پا کی دو گروپ نا دی. نو یو گروپ وی چی دے ترکیب دا دریو شئینا نمبر اول اللہ نمبر دویم عیسیٰ نمبر دریم جبریل ہولی گوسٹ سوئی ورطا ہولی گوسٹ اور دویم طبقہ اگر وہی اللہ نمبر دویم عیسیٰ نمبر تریم مریم دا ہولی گوسٹ پتہ بانے مریم. نو اللہ تعالیٰ فرمائی دغت والا طبقیم کافران کی. لقد کفر الذین تاکہ سر کافران شوی دیا کسان قالو چاگوی وی ان اللہ چی تاکہ سر اللہ تعالی ثالث و ثلاثہ دے درین دریو دے وما من الہ حالانکہ نشتر معبود الا الہ واحد مگر یو اللہ دے وان لم ینتو او کدی من نشود ٹرنٹی دا کی دینا
اما یقولون دغه خبره چې دوی دا کوم خبره کوي لیمسن الذین کفروا نو برسیږي کسانو ته چې کافران شوي دوی نه عذاب الیم عذاب دردناک. نو الله تعالی په مین ګروپونه ذکر کړ چې یو ګروپ د کریسچیانانو هغه دی چې هغه وایي خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی، خدای د عیسی شکل کې دنیا ته راغلی دی، لہذا هغه د بل خدای تصور نه لري، هغه جیسس لاړ بلی ایسا کې جیسس لاړ بلی. او دویمه طبقه هغه ده چې هغه وایي خدای کمبینیشن د درې اجزاو دی، د خدای څو اجزا دي؟ درې اجزا دي، یو الله، دویم عیسی، دریم هولی ګوست. دا پکې یو فرقه ده. دویم فرقه هغه وایي ترکیب د درې اجزاو دی، یو الله، یو عیسی او دریم مریم. ها دا درې مین ګروپونه دي. افلا یتوبون الی الله آیا دی رجون کئی اللہ تعالی تا ویستغفرون بخنن غواړي اللہ تعالی نا والله غفور رحیم اللہ تعالی بخون کے اور رحم کون کے دے. مل مسیح ابن مریم ند عیسی ابن مریم الا رسول مگر میسنجر. اللہ تعالی فرمائے نو هغه زما زوی دے نو زما جز دے نو خدای دے. دا درې وړه شین سره احمد ولیکا چې نو هغه زما زوی دے اللہ تعالی وای، نہ کوئی عیسی زما زوی دے نہ زما جز دے، پارٹ هم نه دے، هغه زما پارٹ هم نه دے او نه هغه په خپل خدای دے بلکې هغه صرف سره میسنجر. مل مسیح ابن مریم ان دے عیسی زوی د مریم الا رسول مگر پیغمبر دے قد خلت من قبل تاکید سره تیسه مخکې دنا الرسول پیغمبران و امه او مور د صدیقه دا ډیر رښتونی او پاک بازه خدای ده، د مور دا ډیره پاک بازه خدای ده. نو دا رد دی په يهوديانو باندې، و امه صدیقه دا رد دی په يهوديانو باندې. وړاندې نه جمله چې عیسی ابن مریم رسول دی دا رد دی په عیسایانو او يهوديانو دواړو باندې، ځکه چې يهوديان هغه خو پیغمبر پریدا ولد زنا وی ورته وای دا انلیجیټیمیټ زوی د مریم، دا څه دی؟ دا انلیجیټیمیټ زوی د مریم. نو په يهودو رد چې دا پیغمبر دی، پیغمبر د دنیا پاکباز شخصیت وي. او په نصاراو رد دی چې دې نه زما جز دی نه زما زوی دی نه په خپل خدای دی بلکې دی پیغمبر دی. او امه صدیقه دا رد په يهوديانو باندې چې هغه وی دا مریم زناکار خدای معاذ الله، دا فاحشه او ګنده خدای. و امه صدیقہ امور دو صدیقہ دیر رشتونه پاک باز خددا کانا یا کلان الطعام. اوس دا رد بیا په عیسایانو هغه طبقه باندې چې عیسی ته خدای وای او مریم ته خدای وای، یا د خدای جزئی غني، دا دواړه څه غني؟ د خدای جز غني. الله تعالی فرمایي چې د خدای صفت دار چې د خوراک نه کوي، د خدای صفت سره چې د خوراک نه کوي، ځکه چې څو خوراک نه او باتروم ته ځي دیو کنه بس وای کنه هغه بات داغه بنور تقاضیم چې خوراک یې نسکات بم کوي، چې خوراک یې فزیکل باډي بم لري، چې خوراک یې فزیکل باډي لري نو واده بم کوي، کایبه کنه بکه دا ټول شی د خوراک ته چاپی راګرځي. اوس الله تعالی فرمایي چې د خدای په صفات دار چې دا ټول شی نه کوي، دا ټول شی نه کوي. او هر چې عیسی او مریم د دواړه خوراک کوي، نو چې څو خوراک کوي خدای نشي کېدی. کانا یا کلان الطعام دا دوالو چې خورل به طعام. انظر کیف نبین لهم الآیات وګور څنګه مونږ واضح او دوی ته مثالونه. ثم انظر بیا وګور ان یوفکون چې څنګه دی الاول شي د حق عقیدینا. قل تورته وایا اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ د الله نه علاوه ما د آچا لا یملک لكم ضرا چې هغه اختیار نه لري تاسو لپاره ضرر در کولو ولا نفعا ان د نفع ور کولو والله هو السميع العليم. الله تعالی هم دې اوریدونکو عالم دی. قل تورته وایا یا اهل الكتاب او اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوي. غلو وای د حد نه تجاوز کولو ته، غلو څه ته وای؟ د حد نه تجاوز، لیمټس مکراس کوي، حدود مکراس کوي، په حدودو کې دن نه پاتې کیږي، حدودو کې دن. ځکه انسان که دغه سے مادر پدر آزاد پرېږدي به د حیوان نه بدتر کیږي، ویسے کی د حیوان نه بدتر کیږي. نو انسان آزاد دی خو د ازادۍ یو دایره ده، انسان آزاد دی خو د ازادۍ یو دایره ده. یعنی انسان آزاد دی په دې کې چې خوراک وکړي، صحیح، خو دې آزاد دی. سمانا چې لړ شي چې پر رستوران باندې حمله وکړي او خوراک شروع کړي، د حمید پر رستوران باندې حمله وکړي،
خوراک شروع کی بھائی دا خو ازادي ده الته دا ازادي خدا ازادي سره لیمټس لري دا ازادي سره لري دا لیمټ لري چې ستا ازادي تر دې چې په لیګل طریقې کوم خوراک ته حاصل کې نه وکوا انسان آزاد دی چې د خپل شهواني تقاضي پوره کړي نو دې پارچا باندې حمله کوي نه داغه د پر شرعن تقاضي پوره کول یو لیمټ دی چې واده بچي او بیا خپل شهواني تقاضي پوره کړي د قرانګي هر یو شی پاره کې شریعت اسلامي لیمټ خو ده مادر په در آزادي دا خو بیا څه شي ده موږ ورته بادشاہ ګرځي دا بیا څه بادشاہ ګرځي ورته اندیر نګري ورته خو ورته اندیر نه وحشت ده دا خو انسان وایي شي یا انسان شي دا خو وایي چې بعد نه جان زناور ته جوړ شي مواشي ته جوړ شي بلکې دا غي نه زیات بدتر وي په دې انګريزي کې یو مقوله ده یو سړی پلار روانو او وسره یو سټیک تاسو وایي موږ تامسا وایي لرګي یو لکړه وسره وا ناغه لکړه داسې ګوتو کې تاول راتاوله بعضي خلک ډېر داسې دې سره تاوي راتاوي ناګه داس تاول راتاوله نو چې داسې تاوله نو بل سړی خوا کې تیرې دغه پوز کو لګیدا دغه سره لګیدا دغه پاز او لګیدا ناغه غوسه شو ورته او غوسه شو چې ته شرم نه درځي صحیح نو دا ورته وی this is my freedom دا زما ازادي ده نه هغه ورته listen your freedom ends where my nose begins your freedom ends where my nose begins ستا ازادي هغه ختمي چې کوم ځای زما پاتې شو کی صحیح نو ګور دا څومره خبره ته نه کوم نه چې your freedom ends where my nose begins ستا ازادي دا هغه چې کوم ځای زما پاده شروع کیږي اوس مسلمان آزاد دې پدې کې چې مسجد تراشي د عبادت لپاره سره پر د عبادت لپاره اوس آزاد تر دې حد پورې چې غراشي د امام په مسله ودرېږي نه پسب کې ودرېږي یا راشي او پوډیم ته حضرت تاسو خطبه درکو نه مرګري د هر چا ځان خپل لیمټ دي هر چا ځان خپل او کداغه څنګه وو چې بای ټول انسانان آزاد دي بیا تمام باندې په خپل کمپنۍ کې ولې لیمټ څه کو دي زپ هغه چیر ولې نشم کې ناشته چې کوم د جنت باندې جنت ناشته صحیح شو کوم ځای پریزیدنت ناز بیا زه اول افیس ته ولې نشم کې یا کوم ځای آنر شواب نه ګرځناسته یا کوم ځای ایون سیټي چیف ناشته نه د هر چا ځان خپل لیمټ دي قل یا آل الكتاب وآل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئی دا حد نہ تجاوز مکوئی فی دینکم پا دین خپل کے غیر الحق پا ناجائز طریقے سر نو پا دین کی دو کارونا چوی دا نارواری دا غلطوری کے نصار احمد یو توی غلو او یو توی تقصیر یو توی غلو او بلتا سوی تقصیر دیڑن بنی توی افراد توی سر او دې دویم ته وایي تفریط افراد دا چې دې خو ګوره دین لازم کړی تا باندې یو شی تر دې ایلیمنټ تر دې او تا ځان باندې فرض کړی هغې نه ور په اخوا دې ته وایي افراد دې ته وایي افراد ځکه تا په دین کې یو اضافي شی شامل کړ چې د هغې دین سره تعلق نشته دین تا باندې فرض کړی دی یو شی تر دې چې تل روان یې دا د فرض د حد دغه دی او تدل تستاف شي چې بل د فرض دې ته وایي تفریط دا تقصیر دی یعنی یا د لیمټ ته دی خوا ودرې دی نو دا تقصیر د دام ناروا دی د لیمټ نه ورواوړې دی نو دام ناروا دی یعنی لیٹ می ګیو یو ان ایگزامپل د ماسپخین فرض 100 رکعات دی 3 رکعات نو کو مثال احمد وی چې 6 رکعات فرض دی نو دا افراط دی دا څه دی افراط دی او ناروا دی او حیات وی چې 3 رکعات فرض دی د ماسپخین نو دا تفریط دا ناروا دی خبر دې کړه نه حد پوری بزے دا حد نہ آخو بناوڑے دیکھو اب ہم نے سٹاپ کیے افراد اور تفرید قل یا آل الکتاب وآل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئے پدین خپل کے غیر الحق کے پنا جائز طریقہ ولا تتبعوا اهواء قوم لکه استاد ته مثال درکم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سحر منځ کو څه وکړ د سار منځو کو نو مانځنه بعد دعا وکړه مانځنه بعد دعا وکړه صحابه داغه دعا باندې امین وې صحابه داغه دعا باندې امین وې اوس سره کله دغه دعا باندې دا دلیل نسی چې د هر مانځنه بعد دعا کول فرض دي نو دا افراط دی دا څه دی دا افراط دی او مقابله کې هغه خلک چې هغه د مانځنه بعد دا دعا کول بدعت دی دا تفریط دی دا څه دی
د تفرید ته، یعنی معنا دا نه چې دا یو جائز او ښه عمل دی. قل یا اهل الكتاب واتوا الكتاب لا تغلوا في دينكم، غلو مکوئے پدین پر کے غیر الحق کے پناجائز طریقہ، ولا تتبعوا اهواء قوم، ام فالو کوئے خواہشات داغ قوم قد ضلوا من قبل، چې غی گمراہ شوی مخکر دینا، وضلوا کثیرا گمراہ کړي د ډیر خلق، وضلوا عن سواء السبيل گمراہ شوی د برابر لارنا، لعن الذين كفروا لعنتیان شو آکسان چه کافران شو د بنی اسرائیلنا، غلا لسان داود فبد دعا دا داود علیہ السلام بانے، نو سکسانو داود علیہ السلام دیر چانسر کو، نو اللہ تعالیٰ نا داود علیہ السلام دعا اکڑا، خدای دیتا خو مکافات عمل ورسے، نو دا غی شکلون دا پت پشان شو، شکلون دا خنزیران پشان شو. وعیسی ابن مریم او سنور لعنتیان شو پا بددعا دا عیسی ابن مریم باندې اغیر تارچر کو، نو عیسی علیہ السلام ورطا بددعا اکڑا، نو دا غی شکلو دا بزوگان پشان شو. ذالک بما غصو دار دے وجہ چی دینا فرمانے کولا وکانو یا تدون ودوی چی زیادے کول دا حدودن تیرے در کانو لا یتناہونا ودوی چی نیمن کولیو بلغن منکرین دناکار کارنا فخلو چی دوی کولو. تو صلی اللہ تعالیٰ فرما حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی کپ معاشرہ کی سوک ناروا کئی سوسائٹی کی خلق ناروا کئی وائلیشن کئی دا اللہ دا احکامو، او سوکم دا غی من کولو والا نہیں، سوکم او سوک اغی تا بدم نوئی چیکی دا کار بد دے چی دا دوئے کئی، بیا اللہ تعالی یو عمومی عذاب راولی پٹرول سوسائٹی باندے، یو عمومی عذاب راولی پٹرول کمیونٹی باندے، او کپا دا کمیونٹی کی سکسان دا سے موجود ہوئی چی اغی دا جیئے غی تو مرگوی دا کار خن دے، دا ناروا دا اللہ دا حکم خلاف ورزی دا، دا پیغمبر دا حکم خلاف ورزی دا، نور دا منکون کو دا وجہ اغی دا عذاب نبچ. کانو لا یتناہونا ودوی چنے من کولیو بلغن منکرین دناروا کارنا فغلو چکول دوی لبیس ما کانو یفعلون دیر ناکان دیا کاچ دوی کولو ترا کثیرا منہم وینی بت دیر دیال کتابنا یتولون اللذین چی دوستانے ساتھ دا کسانو سرا کفرو چی کافران شوی دی. اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی باید چی دا یہود و نصارا خود تا تنزدیوے پا نسبت دا مشرکان دا مکی، بنسبت مشرکا خلدی تعلق د مکی مشرکانو سره د اسلام مقابله کې غي سره ولاړ ترل و ترا کثیرا منهم یتولون الذین کہ دوستانے ساتھیاں کسان سر چ کافران شہد لبئس ما قدمت لهم انفسهم دیر ناکار دیاغا چڑوان دلے گلے دوی د پار سامو دوی ان سخط اللہ علیہم اگر دا خبر چ په غضب شوی دی اللہ تعالی دوی والے وفی العذاب هم خالدون فعذاب کے بدوی ہمیشہ پراتی ولو کانوا یؤمنون بالله کچری دوی ایمان ساتلے اللہ تعالیٰ بانے والنبی پیغمبر بانے وما انزل الیہ کتاب نازل شوی دے پیغمبر تا متخذون اولیاء نو دی بنونی اولے کافران لدوستان ولیکن لکثیر منهم لیکن دیر دو دی فاسقون دا فاسقان لی لتجدن خامخاتب مومی اوین با اشد الناس عداوتا سخت انسانانو کے دشمنائے پیتبال للذین آمنوا مومنان سرا الیہود یہود. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مسلمانان سره ټول زیات دشمنی برچاوی دی یہودو والذین اشرکوا او دعا کسانو چې مشرکان دی ولتجدن اقربهم نسبتا نزدی اقربهم مانا نسبتاً نزدے او تبمو میں نسبتاً نزدے مودتاً تعلق پہ اعتبار للذین آمنوا کسان سرچ ایمان راوڑے دے سو قالو اغ خلق ان قالو چاگوئے انا نصارا چی منگا نصارایو ذالکا دار دے وجہ بے ان منو کسی سیدہ چی پدوی کی دانشمن خلق موجود دی کسیس مانا دانشمن عقل من خلق وروبانا اپدوی کے مونگس موجود دی پوپ ناس دے سوک ناستے پوپ خود پوپ سوک منینا کنی اگر ورطوی دا ناروا کوئی دا پوپ سوک منینا کنی اگر پوپ ورطوی دا افغانستان کم چو سوکلن دا سری دا ناروا دی دا پیراک کسی موکل
دا ناروا دي. ذالک بان لم قسسینا ورهبانا وانهم ادا چې مجارته دې لا یستكبرون اغیزان ډیر لوی نه غني خبره ته وکی دي دانشمن خلق ته لہذا په خبر باندې ځان کوی. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران من لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا وتوانا لنا نهار فالله خير حافظا وارحم الله.